ګرانو کتونکو سلامونه. دا یوه تورسرې یوه خورکې زموږ په څنګ کې موجوده خپل غربت را په مخه کړې ده. 3 پیغلې لوریانو سره ژوند کوي. خاوند یې مات کنډم دی په دې یو اړخ باندې او پروت دی. د دې د وینا مطابق او د چت نه راپرېوتی دی. هېڅ قسمه درک یې نه لګي. دلته کې راغلی ده. زه خوشحالېږم دې ته چې چا سره د موبایل نمبر وي که نه چې بس هغه خپل نمبر ووایه او بس خپلو کتونکو ته یې مخامخ که موبایل ډایرکټ رابطه وي. دې څیزونو ته تېرو 4 کالو راسي زما خپله چې کومه ده نو توجه نه وي، خو چا سره موبایل نه وي نو زه هم د هغوی دپاره ټینشن یم، ځکه چې یو بې اعتمادي د خلکو او بل د خلکو هغه خبرې داسې دي چې بس هغه مزه نه راکوي. کار به الله لکې او غم به هغه سره وي، پیسې به بل رالیږي او تکلیف به په هغه وي. موږ ته به په لکو خلکو کې 2 کسه پیسې رالیږي او دا نور به چې کوم دی نو دا به پریشان وي. او د رشتې خبره خو کوو نه، ځکه چې خلک به صرف د رشته موږ په غلطۍ کې دا یو 2 ویډیوګانې د رشتې حوالې سره کینې. موږ سره رشتې په سوونو دي، دا نه چې موږ سره رشتې نشته. رشتې موږ سره شته دي، خو زموږ یو طریقه کار دی، په هغه طریقه باندې چې څوک تیار وي نو بالکل راتلی شي. یعنې دا زنانه دا تورسرې چې دلته کې راځي د دې 3 پیغلې لوریانې دي، خپل غربت را په مخه کړې ده. اوس خو چېرې ما ده ووې نو بس خلک به دا وي ښه ته دې سره خبره وکړه که نه ماله بچې را نه کي. زه واده کوم، عمر یې څومره دی؟ یاره عمر خو مې 60 سال دی. 60 سال دی عمر دی. او بل ور دغه د یو زنانه قصه چې راغلې ده 14 کالو په عمر کې 18 کالو سړي ته واده شوې وه. نن د هغې خبرې چې کوم دی که مخې ته راځي مزید به زه بیا په هغې تفصیلي خبرې کوم، خو لکه داسې یو سیسټم وي. نو غربت را په مخه کړی په دې غرمه کې ته رالې که نه؟ جی ژوند څنګه روان دی ستاسو؟ ژوند جی بس نن 3 ورځ زما ماشومانو ته خوراک سکاک نشته، بالکل مکمل. ما نن 3 ورځ د چای نه دي پخ کړی. جی ستا علاوه هر یو کار دغه سابمات کور د خوا په شا څوک نشته چې تپوس وکړي یا زموږ لاوال واخلي. ستا علاوه او لوریانې دغه تمې کوي؟ جی نو تاسې ګټه وټه سړی هم څه نه کوي؟ بس هغه خو بیمار دی، یو طرف یې بیخي کار نه کوي، کټ کې پروت دی. موبایل در سره شته؟ نه جی موبایل در سره نشته. داسې په 2 3 به تپوس کوي، خو چا سره لېږلي نو بیا به راځي. ښه صحیح ده؟ موږ سره چې امداد کړو نو بیا به راځي. ښه موږ به هم په داسې په کیمره در کوو په مخامخ باندې. ښه کور خپل جی کورم خپل و، ماشوم یې بیمار و، هغه ولاړی را پرېوته بېهوشه کېده به یې، هغه د علاج دپاره موږ خپل کور خرڅ کړو. اوس څه ګزاره شوې ده؟ جی بس چې علاج خوري نو ټیک شوی دی، او چې علاج پرې بند کړم نو علاج هم ګران دی. کور پیسې دې پرې وخوړې؟ هغه هم پرې ولګولې. نه خوا مې خاوند بیمار دی، دې خوا مې زوی بیمار دی. دې لور ته هم تاسو چې جټکه بیماري پرې راځي. 3 پیغلې لوریانې دا ته هم تېری کور دی؟ جی خپل کور هم نشته او بالکل کرایان او بیلونه هم ډېر زیات انسان دغه کوي، تنګوي. نن سبا بجلي بیلونه کرایان د کور دا ډېر زیات مشکل کار دی. جی ګرانو کتونکو تاسو دغې زنانه دغه خبرې واورېدې. وي 3 ورځ ده او وي بچوله مې چای نه راپخ کړی. په دې باندې زموږ موبایل نمبر چې کوم ایزي پیسه دی 0333 595250 ستاسو 10 روپۍ چې کوم دی د داسې خلکو ژوند بچ کړي. ما خپل ټولو کتونکو ته خواست دی کوم مینوال چې مې دي ډېر خلک هماغه چسکې لګیا دي، چسکو نه څه نه جوړېږي. منټلي څوک تیار وي نو په واده باندې تاسو څه بجټ ایښودلی وي چې دونه خرچه پرې راځي. ما ته خپل بجټ ووایه چې یو سړی عام واده کوي نو خرچه پرې څومره راځي ما ته ووایه تاسو ته. څوک ونه کالي کوي، څوک کمرې جوړوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. نو دا دلته هم د پرې مال نه دی. زه داسې لکه خپله خور یا لور په دغه انداز کې زه پیش کوم او غواړم چې هلک هم خوشحالي، جینۍ هم خوشحالي، سړی هم خوشحالي، ښځه هم خوشحالي. نو په دغه لحاظ سره ګرانو کتونکو دې زنانه سره خو څوک تعاون کوي، مدد کوي نو 0333 595250 په دې را سره رابطه وکړئ.